دا وخت په اکوړه خټک کې موجود یم او په دارالعلوم حقانیه کې د جمعې د مون نه فورا بعد چې کومه ده دلته کې یو دماکه خو ما چې څنګه مخ ورڅرګند کړو نو هغه مولانا صاحب پروت نو بس بیا زه خواته ورغلم نو ده داسې ساه غوندې واغسته مولانا صاحب چې ساه یې واغستل به ما چغې کې ما د کسانو له چغې کې مې له ګاډې راولي یو خو داسې وي که نه مونږ د ټرک لکه ټایر فلیټ شو که نه خو دا دماکه ډېره زیات چې زمونږ د کورونو ټول لګه د کړکیانې داسې وژله کېدې څنګه مونږ راووتو دلته کې داسې لوګې هم داسې ختو نو دغه एकदम بدا دغه شعر مدرسه کې دماکه وشوه د یول خدا سیسا و چې څنګه درز وشو نو مونږ دلته تاسو ته پته مونږ خوا کې حافظ ته حقانیې سره ما جومات دغه خوا کې جومات دی هغې کې ما مونځ وکړو رالمه څنګه درز وشو نو درز ما باندې ډېر زیات خطرناک ولګېدو ما رامنډه کړه چې ما رامنډه کړه نو د کسانو چغې کې وي دا ډېر ډزوالو خو ما شاته نه کته بس قدرتي پته نه لګي بس اصل کې ولید به یو اعزاز چې و نو هغه هم دلته راغلي و جمع ته نو زما ذهن کې هغه یو ما بس هغه ذهن کې ما رامنډه کړه چې زه څنګه په مین ګیټ ورننوتم او هغه ته چې ما وکته مخامخ چې کوم اخوا واله ګیټ دی وتو واله نو بس هلته کې لاشونه پراته یو په بله او هغه ویډیو څه ما پیج نه شیر کړي دي نو ډېر په سوشل میډیا به تاسو کتلي وي نو لاشونه یو خوا بل خوا پراته خو زه چې څنګه دروازې ته ورغلم نو هلته کې د دې هغه زوی چې دی ثاني صاحب نو هغه پوزه زخمی وه په وینو باندې صادر باندې مخ تړلی په وینو سور پورو نو هغه ته ما وی دا څوک دی یو هغه یو دوه کسه ورسره نور خو ما چې څنګه مخ ورڅرګند کړو نو هغه مولانا صاحب پروت نو بس بیا زه خواته ورغلم نو ده داسې ساه غوندې واغسته مولانا صاحب چې ساه یې واغستل به ما چغې کې ما د کسانو له چغې کې مې له ګاډې راولي خو خلک دونه یې بد اغوستي وو چې لکه چا ګاډې کدرې له ګاډې چا نه شو راوستې دونه خلک یې بد کړي بیا یو کس و هغه رامنډه که الټو ګاډې راوستو هغې راوستو مونږ په خپل لاسو باندې ما اوچت کو او ما پې لکه الحمدلله ما سره صادر و ما پې هغه صادر هم واچولو ځکه چې کپړې حالات یې لږ خراب وو یو ورسره بل خوا کې یو شهید پروت و چې هغه د هغه نه په زیات خراب حالات کې و نو مونږ هغه پرېښودو ځکه چې ده ساه اخسته نو مونږ ړومبې دې اوچت کو او دلته نه مونږ ګاډي کې واچو حمیدالحق صاحب تاسو اوچت کو ګاډي کې مو واچو خو بس اوس خبر داسې راغلی چې هغې وفات شوي والله دې هغوی ته جنت الفردوس نصیب کړي احمد علي صاحب یو خبره کول غواړم چې کم حامد الحق صاحب به شهید کیږي کم سمیع الحق صاحب به زمونږ نه شهید کیږي دغه مادر علمي ده دیوبند ثاني باندې هم مشهوره ده او دا هر کال په زرګونو دیني علما فارغېږي د دې نه او د دنیا ګوټ ته د دین رڼا رسوي نو تاسو څه ګڼئ دا به کم یو ختموي د دی هغه صلاحیت به ختم شي دوه درې ځل مخکې ما وې د دی سره به بارود ختم شي خو الحمدلله زمونږ دیني عالمان ګورئ نه ختمېږي په دې تمه د اغیار نه اوسېږي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو دا وخت په اکوړه خټک کې موجود یم او په دارالعلوم حقانیه کومه چې په دیوبند ثاني باندې یادېږي په دې کې یو داسې افسوسناکه واقعه راغله د جمعې د مون نه فورا بعد چې کومه ده دلته کې یو دماکه وشو په هغه کې ډېر زیات شهیدان هم شوي دي ویلی کېږي داسې د اطلاعاتو تر مخه چې مولانا حمیدالحق صاحب هم په دې کې چې کوم دی شهید شوی دی رونه چې کوم دی دلته کې موجود وو څه واقعه راغله څه کیفیت و اوس خو دا خلک تاسو وینئ ټول عاجزان چې کومه دی ولاړ دي هر انسان زړه جاړي هر انسان دومره غمزده دی که نه چې تاسو ته بالکل ویلی نه شم د ورور سره یو دوه خبرې کوه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی ورور ښه الله کرم دې شکر دا افسوسناکه واقعه چې راغله تاسو دلته کې وئ دلته مونږ موجود وو جي دلته دا زمونږ مسجد شاه ولی الله دی او دا مخامخ مدرسه ده دلته تقریبا 10 منټه کم یو بجه مونږ لمونځ وکړو او بس کورونو ته لاړو چې لکه بې انتها لکه یو خو داسې وي که نه مونږ دا ټرک لکه ټایر فلیټ شو که نه خو دا دماکه ډېره زیات چې زمونږ د کورونو ټول لګه د کړکیانې داسې وژله کېدې څنګه مونږ راووتو دلته کې داسې لوګې هم داسې ختو نو دغه एकदम بدا دغه شعر مدرسه کې دماکه وشوه نو 10 منټه 6 منټه خو زموږ خپل حواس برابر نو چې موږ لکه دا به څه کېږي که نه بالکل خو بیا داسې ورو بیا د خلکو د آمد او د ریسکیو والا 1122 والا رال هغوی پولیس والا एकदम دغه شو نو په دې کې دا اطلاع ده چې زموږ چې کوم محتمم دی د دارالعلوم حقانیه حامد الحق صاحب هغه
لکه ټارګټ شي وو مدرسه ټارګټ شي وه او دا د ډېر مدیر هسې داسې لکه تھریټس پر دې مدرسې ته راتلل د دې سیکیورټي هم لکه دوی ښه سخته کړې وه هر طرف نه خو بهرحال چې قسمت راشي نو بیا لکه بیا څوک څه نشي ویلی نو مدرسې ته تھریټس وو د وخت سره ډېر لکه د مولانا سمیع الحق صاحب دي دور نه موږ دا لکه اورېدل به که نه خو دا د ډېر په پیله ځل په اکوړي کې چې موږ به وي لکه خوش علاقوي به ډېر دغه و خو زموږ علاقه به زموږ دې مدرسې په وجه وه ډېر لکه بچ په وه خو نن چې دی داسې حالات جوړ شول چې هغه هم لکه د هغه امن و امان دا کوړي الریډي خراب و او دا چې کوم دی دې مدرسې سره لکه د واقعي سره نور زیات بحث شو تاسو واقعي نه پس ورلی څه تاسو ولید مونږ لاړو جي د خلکو بس غوښې وې نو نور سو